انما بعثت معلما يعلمهم الكتاب د قرآن درس و تدریس او د هغې وضاحت او تفسیر دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته چې کوم دی کوو. علماء کرام هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارثان دي، نو دوی به هم چې کوم دی د قرآن مجید افهام تفهیم او د هغې تفسیر توضیح او تشریح امت ته چې کوم دی کوي او په هغې باندې به د عمل شوق چې کوم دی امت لره پیدا کوي. دی ترجمه کړې د آخري چې کوم دی 3 سورتونو ترجمه مختصر انداز کې د دې وخت مطابق چې کوم دی پیش کوم. نور پروګرام به هم شروع وي. علماء کرام سره راغلي دي، سره روان دي. قل هو صورت دې صورت اخلاص ویل کېدی شي. ډېر فضایل د دې چې کوم دی هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړي. او سړی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله زه ډېر غریب یم، بال بچهدار یم، د رزق درک را کره نه لګي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل لاړ شه کور ته، فسلم ان کان فی احد، کور کې څوک وي په هغې سلام واچوه، والا فسلم علی نفسک، کور کې څوک نه بیا په ځان سلام واچوه. ثم قرأ قل هو الله احد مرة واحدة، بیا یو ځل صورت اخلاص یعنی قل هو صورت ووایه. سړی لاړ څو ورځې پس چې کوم دی راغی حضور علیه السلام ته وفرمایل چې تا وایي چې زه ډېر غریب یم، تا څنګه چلو کړو؟ او یا رسول الله زه کور ته لاړم، کور کې مې سلام واچو، بیا مې صورت اخلاص یو ځل وویې، نو مخکې ما کر د رزق درک نه لګېد او الله را باندې دومره فضل وکړو چې اوس زه د ګاونډیانو هم انتظام کوم او ګاونډیان له هم رزق او خوراک چې کوم دی پیدا کوم. الله په دې کې ډېر برکات ښودي. حضور علیه السلام یو ځل داسې ولاړ دی، جبریل علیه السلام هم دی په دې کې حضرت ابو ذر رضی الله عنه تشریف راوړه. نو جبریل علیه السلام فرمایي هذا ابو ذر قد اقبل، دا خو ابو ذر رضی الله عنه راغی. نو حضور علیه السلام ته تپوس وکړه وتعرفونه، تاسو په فرشتې او د انسان د تاسو د څنګه پیژنئ؟ نو جبریل علیه السلام ته وفرمایل هو اشهر عندنا منه عندکم، دا فرشتو کې دومره شهرت لري چې دومره انسانانو کې شهرت نه لري. فرشتو کې ډېر مشهور دی او ډېر مقبول دی. نو حضور علیه السلام ته تپوس کې بما بلغ ماذا بلغ، دې مرتبې ته څنګه رسېدلی دی؟ جبریل علیه السلام فرمایي د کې دو صفت دي، یو لصغره فی نفسه او دویم وکثرت قرأته قل هو الله احد. یو د کې ډېر عاجزي ده او چا کې چې عاجزي الله هغه له مقام ورکوي. من تواضع لله رفعه الله، یو عاجزي ده پکې. او دویم دی صورت اخلاص ډېر زیات وایي. او صورت اخلاص قل هو صورت چې څوک زیات وایي الله به ورله عزت ورکوي، الله به ورله مرتبه ورکوي، الله به ورله مقام چې کوم دی ورکوي. حضور علیه السلام د کافرانو یو دوه کسان راولېږل. نو هغې حضور علیه السلام ته وایي شققت عصانا وسببت آلهتنا وخالفت دین آبائک، ای نبی علیه السلام زموږ اتفاق دې روان کړ او دارنګې د پلار نیکه د دین نه دې مخالفت وکړه او د بوتانو چې کوم دی هغه بد وایي. نو ان كنت فقیرا اغنیناک، که ته غریبي تعالی مونږ چنده وکړو. ان كنت مجنونا لاویناک، که ته لیونۍ تعالی به علاج وکړو. و ان كنت حویت امرأة زوجناک، که څوک زنانه دې خوښي نو تعالی په نکاح سره درکړو، خو زمونږ خدایانو ته بد مه وایه. حضور علیه السلام ورته وفرمیل لست بفقیر ولا بمجنون ولا حویت امرأة، نه غریب یم نه لیونی یم او نه مې چې کوم دی څوک زنانه خوښه ده، ولکن انا رسول الله، لیکن زه د الله پیغمبر یم. ادعوکم من عبادة الاصنام الی عبادته، او زه یم چې د بوتانو عبادت پرېږدی او د یو الله عبادت شروع کړې. زه خو نه لیونی یم نه فقیر یم نه به چې کوم دی څوک زنانه مې خوښه. هغې لاړل دا دوه کسانو کافرانو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال جواب ورسو. هغې دوباره راولېږل، وایي زموږ دا دوباره سوال جواب بیا ورسوه. نو هغې بیا رالل. نو هغې دې ځل د الله په شان کې ګستاخي وکړه. حضور علیه السلام ته وایي ای نبی علیه السلام ته موږ ته بیان وکړه صف لنا ربک، موږ ته د خپل رب بیان وکړه چې دا ستا دا رب د څه نه جوړ دی؟ من ذهب من فضة، د سرو زر نه جوړ دی که د سپینو زرو جنا؟ من زبرجد من یاقوت، که زبرجدو نه جوړ دی که یاقوتونه؟ من خشب که لرګي نه جوړ دی؟ د الله په شان کې دې ګستاخي وکړه. الله پاک په یو کس باندې تندر راولېږه، په هغه ځای کې سوړ بل سړی چې داسې بهر ووته یو زمری پې الله مسلط کو دی غار غار
حضور علیہ السلام په دغه موقع باندې د قل هو د صورت نازل قل هو الله احد دګری ته اشاره چې خلکو تاسو وایي چې دا رب د سونو جوړ دي د سرونه که د سپینونه زبرجدونه که یاقوتونه او لرګینه دا ټول څیزونه خو مخلوقات دي او الله خو مخلوق نه دی بلکې الله خالق دی پیدا کوونکی دی دا خو چا پیدا کړی نه دی قل هو الله احد لازم د الوهیت سره تخلیق دی چې خالق وي نو الہ به وي او یعنی چې الہ وي نو خالق به وي دې کې تلازم دی هر سړی چې کوم دی خالق نشي کېدی بلکې چې کوم دی الہ وي خدای نه خالق کېږي نو اعلی لایق د عبارت هم هغه قل ووایه حضور علیه السلام هو شاندار الله احد الله یو ذات دی دې کې رد فرقه ثنویه باندې هغې وي دوه خدایان دي یو ته خالق الخیر وایي بل ته خالق الشر یو د خیر پیدا کوونکی دی بل د شر پیدا کوونکی د خیر پیدا کوونکی ته یزدان وایي او د شر پیدا کوونکی ته هرمن وایي نو الله پې رد وکړو چې زه خالق د خیر او خالق د شر دا صرف یو الله پاک دی قل هو الله احد دې کې رد دی په مشرکانو باندې مشرکان به چېرته روان وو په لار کې به یې ګټه وکړه وایي دا زموږ خدای دی الله ورته وایي چې یو خدای دی نور چې کوم دی خدایان نشته قل هو الله احد دې کې رد دی هندوانو باندې هندوانو به وایي 30 کروڑه خدایان دي او دیوتاګان دي هغې دغه مني نه الله وایي چې زه خو یو ذات یم قل ووایه حضور علیه السلام هو شان دا دی الله احد الله یو ذات دی الله صمد الله صمد ذات دی صمد دی ته ویل کېږي چې ما یصمد الیه فی الحوایج کلها فکر ټول انسان چې په ټولو حاجتونو کې چاته محتاج دی نا ذات چې کوم دی الله هغه ته صمد وایي صمد ډېرې معناګانې یا صمد لا عیب فی کم ذات کې عیب نه دام ورته وایي الذي لا یاکل ولا یشرب خوراک څښاک نه کوي دام د صمد معنا ده الذي لا تعتریه الافات کم ذات باندې آفتونه نه راځي هم صمد معنا ده الله صمد ښه معنا ده نه چې الله صمد چې ما یصمد الیه فی الحوایج کلها په ټول حاجتونو کې چې کوم ذات ته دا خلق محتاج دي او مخلوقات نه هغه ته صمد ذات وایي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد نه ته څوک پیدا دي او نه د چا نه پیدا دی د الله اولاد نشته دی کې رد د عیسایانو باندې عیسایانو به وي عیسی علیه السلام د الله زوی دی الله وایي زما زامن نشته دې کې رد د یهودیانو باندې یهودیانو به وایي عزیر علیه السلام د الله زوی دی الله وایي زما زامن چې کوم دی نشته دې کې رد د مشرکانو باندې مشرکانو به وایي الملائکة بنات الله فرشتې د الله لوڼه دي الله وایي نه زما زامن شته او نه مې لوڼه شته لم یلد ولم یولد نه ته څوک پیدا دي او نه د چا نه پیدا دی د زوی قول هغې کړی او د پلار قول یې نه کړی لیکن الله پاک د پلار نفي هم وکړه دا د پار د مبالغې لم یلد ولم یولد نه ته څوک پیدا دي او نه د چا نه پیدا دی ولم یکن له کفوا احد نشته د الله سره همسر او برابر هیڅوک د الله سره چې کوم دی هغه نشته خطیب صاحب راغی الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق دا آخری دوار سورتون یو ته سورة الفلق وی بل ته سورة الناس وی دی اول صورت کې د دنیوي آفتون نه پناه غوښتل شوی دی دویم صورت کې د اخروي آفتون نه پناه غوښتل شوی ده حضور علیه السلام یو ځل داسې بهر و ډېر تیاره شوه طوفان راغی نو حضور علیه السلام دا دواړه صورتونه وی قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس صحابي ورسره دی عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنه نو حضور علیه السلام هغه ته یا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما ای عقبه ابن عامر تم دا دواړه صورتونه وایم ځکه قرآن مجید کې د مصیبتونو د پناه لپاره دا صورتونه نور چې کوم دی هغه نشته حضور علیه السلام یو صحابي ته وایي دا آخري درې واړه صورتونه درې ځله چې کوم دی وایم نو یکفیک من کل شی د هر مصیبت نه ستا دپاره کافي دي که سهار د درې ځله ووي
دا آخری درې واړه سورتونه تر ماښام پورې غټ مصیبت پته نه راځي که ماښام دې وي دا درې ځله تر سهاره پورې غټ مصیبت نو پته باندې نه راځي. حضور علیه السلام باندې سحر جادو کوډې منترې شوي دا د علاج دی دا صورتونه بلکې د نظر علاج هم د خلق وي د فلاني سړي چې کوم دی نظر لګي د بعض علماو په نسبت باندې نظر دا د سحر جادو نه زیات خطرناک دی. د سحر جادو دا اثر فوري نه وي بل نظر اثر چې کوم دی فوري وي. دی وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نظر دومره خراب سیز دی چې دا انسانان چې کوم دی قبرونو ته رسي او خان دیګونو ته چې کوم دی رسي. د دې د نظر علاج هم دی د سحر جادو کوډو منتر علاج هم دی. حضور علیه السلام باندې هم سحر جادو شو نو دا زواړه صورتونه د هغې دپاره علاج کوم دی راغی شو. حضور علیه السلام عایشې رضی الله عنها ته د هغې ذکر کړی چې ما نه خبره هېرېږي د دنیا خبره به ته هېرېده د دین خبره به ته چې کوم دی هغه نه هېرېده. نو بیا یو ځل حضور علیه السلام عایشې رضی الله عنها ته وي الله ما ته د خپل مرض علاج وښود وي څنګه. بخاري شریف کې دویم جلد کې احادیث مبارک تفصیلي چې کوم دی راغلی. حضور علیه السلام یې زه داسې ملاستم العین نایمة والقلب یغزان سترګې مې ودی بدن ته مې آرام میلاوېده زړه مې بیدار نو که وحی براله خوب مې لیدل دا وحی قطعي و رؤیا الانبیاء وحی د انبیا علیهم السلام خوبونه دا د وحی درجه چې کوم دی لري. نو حضور علیه السلام یې زه داسې ملاستم یو سړی راغی سر ته مې ودرېد ملخپو ته ودرېد دا دوه فرشتې وي یو فرشته بلې ته وایي به دې سړي باندې څه چل شوی دی بله ورته وایي مطموع بنده باندې سحر شوی وي من تمو دا سحر پې چا کړی وي لبید ابن العاصم لبید ابن عاصم یعنې د هغه لوریانو پې کړي وي په څه کې کړي وي فی مشتن و مشاطة و جفت علی ذکر مشاطه کې کړی دی. د حضور علیه السلام د سر مبارک ګمس کړي شوي ویښته د یو یهودي غلام په ذریعې سره هغې چې کوم دی حاصل کړي او بیا د مومن یو انسان جوړ کړی بیا یو تار اغوستی او تار کې 11 غوټې ورکړې هر غوټه کې د ګنډلو ستن ورکړی و په هغې باندې خپل جادو کوډې منترې ویلې وې تار یې د مومو د انسان نه ګیر چاپېره کړی د کجوري په یو خوشه کې ایښودی او بیري زواروان یا بیري زروان د بنو زریق قبیلې یو کوی په هغې کې ایښودی و تحت رعوفتن د پاسې په یو ګټه چې کوم دی ایښودی و. حضور علیه السلام ته د حدیث مبارک کې دا ټول څیزونه وښودلی شو. حضور علیه السلام را بیدار شه درې صحابه ځان سره واغسته حضرت علي رضی الله تعالی عنه حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه حضرت عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه. حضور علیه السلام لاړ صحابه ورسره لاړ حضور علیه السلام بره کوي په سر ودرې صحابه کوي د کوز شو اوبې ترې راویستې د اوربته کې زیړې شوې که انها نقاط الحنا د سحر او د جادو د وجې نه داسې تکې زیړې شوې لکه د نکریزو چې کوم دی اوبه بیا چې کوم دی اوبه ترې رالر کړې ګټه ترې رالر کړه څیزونه یې راوړل حضور علیه السلام ته یې پیش کړه. حضور علیه السلام په هغې باندې دواړه صورتونه ووایي په اتار کې 11 غوټې وي او په دې صورتونو کې 11 آیاتونه دي. دا دواړه صورتونه چې پې ووي د 11 آیاتونه پوره شو نو د حضور علیه السلام بدن مبارک پرانستلی شه او داسې پرانستلی شه که انما انشد من عقال لکه یو سړي چا تړلی بیا را پرانیست. حضور علیه السلام دې وجه نه فرمایي دا د سحر جادو د کوډو منترو د نظر وغیره دپاره علاج دی. پیغمبران علیهم السلام چونکې بشر دي انما انا بشر مثلکم یوحی الی ګرمیم کېږي سړزیم کېږي بیماری پې هم چې کوم دی هغه راځي او سحر جادوګان پې هم راځي خو الله پاک د هغې حفاظت بیا کوي. دې وجه نه چې کوم دی دا صورتونه د هغې دپاره علاج دی. قل اعوذ برب الفلق قل ووایه حضور علیه السلام زه پناه غواړم په رب د سبا باندې من شر ما خلق د شر د هغه څیزونه چې الله پیدا کړي و من شر النفاثات و من شر غاسق اذا وقب او د شر د شپې نه پناه غواړم کله چې دا وقبه د شپه تکه توره شي دا ظلمه توره شي دا شپه کې چې تیاره راشي نو زهریله څیزونه راوځي ماران لړمالان غلط ډاکوان قاتلان دا ټول چې کوم دی هغه راوځي د شپې د شر نه پناه غواړم. یا غاسق په معنا سپوږمۍ سره راځي لکه نبی صلی الله علیه وسلم ته عایشه فرمایي نبی اسلام زما لاسونه سپوږمۍ ته داسې اشاره وکړه استعیذي بالله من شر هذا فانه هو الغاسق د دې سپوږمۍ د شر د پناه غواړه قرآن مجید کې چې غاسق وی نندارې دا سپوږمۍ چې کله توره شي او تندر ونیسي دا د الله د غضب او د غصې علامه دی. دې وجه نه الله پاک ته به توبه
باسی استغفار بوي یا غاسق په معنا د نور سره دی ومن شر غاسق اذا وقب نور چې کله تور شي دا هم دغه ته اشاره نور چې توريږي یا تندر نسی دام د الله د غضب او د غصې علامه ده ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد د شر د پوکی کوونکو زنانو نه په غوټو کې چې کوم زنانه په غوټو کې پوکی کوي نو د هغې نه چې سحر او جادو کوډې منترې کوي د هغې د شر نه چې کوم دی پناه غواړم یا بعضې علمای نفوس دپاره نفاسات دپاره نفوس مقدر کړه نو بیا نارینه زنانه پکې دواړه راځي د شر د هغې زنانو نه او شر د هغې چې کوم دی نارینهو نه چې هغه غوټو کې پوکي کوي سحرونه جادوګان کوي د هغې د شر نه پناه غواړو ومن شر حاسد اذا حسد د شر د حسد کوونکي نه پناه غواړم کله چې دی حسد شروع کړي حاسد سړی د الله بدي شي ځکه دی د الله په فیصله باندې اعتراض کوي دی وایي چې دی الله پاک دی فلاني سړي دا دومره مال دولت ولې ورکړی دی نه واخله مال یې راکړه دا د الله په فیصله اعتراض دی د فلاني سړي دا دومره عزت ولې ورکړی دی نه عزت واخله مال یې دا د الله په فیصله اعتراض دی دا ویلی شي دا ټیک دی چې الله پاک دله دی چې کوم دی مال دولت ورکړي مال هم راکړه دی په نیکۍ کې خرچ کوي زه به هم په نیکۍ کې خرچ کوم د ده سر دی د مال مبارکي دا خیر دی الله پاک دله د عزت ورکړي مال هم داسې عزت راکړه د عزت دی د مبارک شي نو خیر دی دا سوال جایز دی وایي چې ته وایي چې تمنا د زوال د نعمت د غیر چې د نه واخلې مال راک دا ټیک دی ته حسد وایي ومن شر حاسد اذا حسد حسد خطرناک چیز دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب ځان خلکو ځان د حسد نه بغض نه کینې نه چې کوم دی بچو ساتئ ځکه حسد نیکۍ داسې ختموي لکه لرګي ته چې اور ورته کړي ته به ذکرونه تلاوتونه منځونه کوې لیکن زړه کې به د حسد یو ګټان به وي بغض به وي کینه به وي نه هغې سره به نیکۍ ختمېږي دې وجې نه ځان به حسد نه چې کوم دی بچ کړي اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس قل اے حضور علیہ السلام از پناہ غواړم پر رب د خلق الناس چې بادشاہ د خلقو دی الہ الناس معبود د خلقو دی من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې اچونکي نه وسواس په معنی د موسوس سره وسوسې اچونکي شیطان د خناس ویل کېږي خناس دې ته وایي چې د حدیث مبارک کې راځي چې د شیطان جاسم علی قلب ابن آدم اذا ذکر وسوس اذا ذکر نو اذا غفل وسوس اذا ذکر خنس کله چې د انسان چې کوم دی غافلی نو دا شیطان د هغه په زړه کې وسوسې اچي او کله چې دی الله شروع کی ذکر شروع کی د شیطان چې کوم دی په شاش نو خناس معنی بار بار رسته کېدونکي او پټېدونکي الخناس یوسوس فی صدور الناس چې د خلکو په زړونو کې وسوسې اچي من الجنة والناس دا دوه قسمه دي یو د پیریانو شیطان چې هغه په نظر باندې نه راځي او په زړونو کې وسوسې اچي یجري من الانسان مجرى الدم او د وینې په شان بدن کې چلیږي او یو د انسانانو شیطان دی الله فرمایي د انسانانو شیطان هغه دی چې دوه کسه جنګي دوه انسانان د قوم قبیلې دوه خاندانونو دوه کلي دا یو بل سره وجنګي نو دته چې کوم دی دا د انسانانو شیطان دی د انسانانو شیطان هغه هم دی چې دی په قرآن کې د خلکو شکونه پیدا کوي په رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې د خلکو شکونه پیدا کوي او دارنګه د علماو نه شکوک شبهات پیدا کوي د علماو په خبرو کې خلکو ته چې کوم دی شکونه شبهې ورته پکې پیدا کوي او دارنګه چې کوم دی د هغې نه خلک متنفر کوي د عالمانو نه د دین نه د قرآن نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو نه د مدرسې نه د خلکو نفرت پیدا کی د علماو نه د قرآن نه د دین نه د انسان نفرت پیدا کی دا د انسانانو شیطانان دي د هغې نه به هم ځان بچ کې دا ټولې فتنې دا د شیطان په لمس باندې دا فتنې راوچتې شوي دي قوم کې افتراق پیدا کوي او دارنګې ملک کې افتراق پیدا کی دا د انسانانو شیطانان دي دې نه به ځان بچ کول چې کوم دی غواړي الله پاک دې دا ترجمه مبارکه وګرځوي الحمدلله د علاقې د عالمان محنت